دا ولې د مسلمان سره په هر ځای کې دا کیږي؟ دا ولې هر ځای کې مسلمان بې ګناه وژل کیږي؟ دا ولې د پښتون سره دا ظلم کیږي؟ کوم ځای کې چې بدامني ده هغه د مسلمانانو په ملکونو کې ده، او بیا خاص کر په پاکستان کې تاسو وګورئ دغه بدامنیانې شروع دي. په پاکستان کې هم په قبایلي علاقو کې دا بدامني شروع ده. خیبر ایجنسی ته وګورئ ټولو ته دغه رنګې باجوړ دی او مومند دی او وزیرستان دی، په دې کې چې کوم دی دا بدامني شروع ده. دا ولې کېږي؟ او بیا خاص کر دا جلسه چې کوم دی عام طور باندې په دې کې علما او طلبه او هغه په دې کې شهیدان شو. یو طرف ته ویل کېږي چې دغه خلک دا په مختلفو نومونو باندې بدنامي، علما داسې دي او دغه طالبان داسې دي، بل طرف ته مړه کېږي هم دا خلک. او افسوس دا دی چې په هر ځای کې تاسو وګورئ په پاکستان کې هم دغه پښتون استعمالیږي هم او په نتیجه کې هم دغه پښتون مړ کېږي. ډېر د افسوس مقام دی. نو موږ درخواست کوو دې خلکو ته چې ای خلکو په دې مسلمانانو باندې رحم وکړئ، ای خلکو په دې پښتنو باندې رحم وکړئ، ای خلکو په موږ باندې رحم وکړئ. موږ به کوم ځای ته ځو؟ زموږ کورونه په امن کې نه دي، موږ جوماتونو ته نه شو تللی، بدامني ده. موږ به چېرته ځو؟ آخر زموږ به کوم ځای؟ نو د الله نه دعا کوو چې الله زموږ دا ملک دی د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی، دغه رنګې ټول مسلمانان ملکونه یا الله دې ټولو ته امن ور نصیب کړي، او یا الله پر ټول اسلامي ممالکو کې د امن فضا خوره کړي، او یا الله دا کم خلک چې شهیدان شوي دي دوی له به جنت کې اعلی مقام ور نصیب کړي، او د دوی ورثو ته صبر جمیل ور نصیب کړي. د ټولو مسلمانانو نه اپیل دی دا چې کم خلک شهیدان شوي دي د دوی سره د دې د وارثانو سره ښه غمخواري وکړئ او په دې غم کې ورسره شریک شئ. د دې د شهیدانو لپاره دعاګانې مو وغواړئ. الله رب العزت دې زموږ په دې ملک کې امن راولي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.